ما نام نائب خان دا او تحریک نوجوان برګي صدر یم. مثلا نن چې کوم ملګري راغلي دي دا د تحریک نوجوان برګي ملګري دي او ورسره د موږ علاقې منتخب نمائندگان چې په هغه چې ډاکټر رحمان الله صاحب ویل چیرمن او میور شاه صاحب موجوده جنرال کونسلر او سابقه تحصیل ممبر او ورسره رحم جان صاحب دا د یوت ممبر دا او کبیر خان دا د تحریک نوجوان برګي جنرال سیکرټري په حیثیت باندې دلته تاسو سره مخاطب یو. د موږ علاقې او وطن خو ډېرې زیاتې مسلې دي. هلته نه صحت ته نه روډ ته او بنیادي مسایل مو ډېر زیات دي. خو چې کومه بنیادي او غټه مسله د موږ د تعلیم ده او تعلیم د ما د قانوني او آئیني حق ته اعلی حکامو ته مو دا اپیل ده چې موږ د تعلیمي کمزورۍ دا د لرې کړي. هغه چې غټه کمزوري د موږ تعلیمي د ګورنمنټ های سکول برګي د سټاف کمی ده. هلته تقریبا موږ سره څلورو کسانو د ټیچرانو د کمی ده چې په هغه کې یو سیټي ده، یو ډي ایم ده، یو بیالوجي ساینس ماسټر ده او ورسره چې کوم ده یو غټه مسله د هیډ ماسټر ده د پرنسپل چې دا سکول جوړ شوی ده. تقریبا یو هیډ ماسټر لیست کې غوندې وخت پسې تېر کړی ده، نور یو هیډ ماسټر راغلی ده صرف یوه ورځ چې هلته تېره کړې ده بیا تللی ده. نو موږ ډي او صاحب ته یو ورمخکې هم درخواست ورکړی و، ډي سی صاحب په نوټس کې مو راوستې وه او دلته مو مشرانو ته ویلي دي خو چا د موږ په خبرې باندې عمل درآمد نه وکړو. نو موږ د میډیا په توسط سره د مشرانو په موجودګۍ کې یو ور بیا اپیل کوو چې کومې مسایل دي د ما د علاقې خاص کر تعلیمي دا مسایل دي په فلفور طریقې سره لرې کړي. او نوره چې کوم ټیچران دي د ګورنمنټ پرایمري سکولانو دلته د موږ طریقه کار دا ده چې نوکرۍ له پی ایچ ټي ټیچران راځي، بیا پی ایچ ټي ټیچرانو هلته د ما په سکول باندې اوسي او د ما د سکول نه بیا چې کوم د فورا هلته ورځ له دوه تېرې کړي بیا راځي دلته نور کلي دي هغه ته شفټ شي او د ما هلته علاقه دغسې پاته شي. زموږ چې کوم ګورنمنټ پرایمري سکول سید اعظم ده په هغه چې 500 تعداد ده او ماسټران یې 4 له 5 دي او دغه رنګه ګورنمنټ پرایمري سکول برګي دې چې کوم ده 500 نه اباو تعداد ده او هلته ماسټران 15 له 8 دي. دغه رنګه ګورنمنټ پرایمري سکول کوټ کا روخنیاز ده هلته تعداد د 200 نه باندې ده او ماسټران 2 له 3 دي. نو موږ اپیل د حکومت نه چې دغه مسله د موږ والا فلفور حل کړي. یا هلته یو سکول ده په بخملو احمدزیو چې او دلته چې کومه ده د یو سکول چې تعداد 350 ده او 14 ټیچران دي. نو ما مسله ډېره بنیادي ده خو موږ ډي او صاحب نه یو خواست هم کوو او ګیله هم ورنه کوو چې ما چې کومې مسایل دي د ټیچرانو په حوالې سره دا بیخي دو شوکینو صوبایي حکومت ته دلته داسې اوسي چې صوبایي حکومت ټیچران اخلي برتی کوي نو دوو طریقو سره دوی برتی کوي، یا نوې برتی کوي یا لاندې نه پروموشن راکوي. بیا هغه پروموشن کسان چې کوم په های سکول چې برتی کوي نو هغه پروموشن چې د موږ حصہ نه کوي. صوبایي حکومت ته دا دوش وکوي چې دا ځایونه پور دي دلته هېڅ کمی نشته او دغه رنګه چې کوم د موږ ته نوي ټیچران نه راکوي. یو ټولې ضلعې څومره سکولان دي هغه چې تعداد پوره کړي او ما چې کوم سکول ده دا د دې چې زه ډېر پسمانده یم او ما ته ډېر زیات ضرورت ده. ما علاقه چې کوم ده ډېره شاته پاته ده خو ما هغه تعلیمي کمزورۍ حکومت د لرې کولو کوشش نه کوي. موږ حکومت نه دا اپیل کوو چې کومې اوس پی ایچ ټي نوکرۍ دي د ویلیج وایز کی او که ویلیج وایز کوي یې نو بیا به چې کومه ده موږ احتجاج هم کوو او ویلیج کونسل وایز دی که نه چې ما ته خپل حق هلته په خپلې علاقې چې ورسېږه ما خپل کسان هلته برتي شي. او یو 15 سال نه زموږ په های سکول باندې هیډ ماسټر نشته. حکومت نه موږ دا اپیل کوو چې که دوی خپله نشي کولی زموږ اواز د پاس ډایرکټر صاحب ته ورسوي او دا مسله د موږ والا فلفور حل کړي.